ټول تاریخ وګوره. زه په ترمذ کې د امام ترمذی رحمه الله تعالی مزار سره ناستم د ازبکستان په دوره چې وم. نو دې سره خوا کې د افغانستان مزار شریف او د وادي پنجشیر دا نږدې دي، تقریبا 40 کیلومتر فاصله د منځ کې د ترمذ او د دې په دغه ځای کې په منځ کې یو دریای آمو راځي. په دغه دریای آمو کې د یو مازیګر نه تر ماښامه 2.5 لکه علما هلاک و خان لال کړي دي او دې دریاب ته غورځولي دي علما او طلبا. سمرقند ته چې هلاک و خان راغی او د سمرقند خلک ما را جمع کړي، زه د فقيه ابو الیاس سمرقندي مزار خوا کې ناستم، یو هوټل و هغې کې سمرقند ډېر خلک جمع و. په دې سمرقند باندې 2 فتوحات شوي دي. یو د قتيبه بن مسلم اسلامي جرنیل کړی دی د حضرت عمر بن عبدالعزیز په دور کې. د عمر بن عبدالعزیز دور د سلیمان بن عبدالملک نه بعد، سلیمان بن عبدالملک دور چې دا د هشام او د ولید بن عبدالملک بن مروان او د دې ټولو نه پسو د مروان دي نه وغیره وغیره. په هغه وخت کې قتيبه بن مسلم چې سمرقند فتح کولو نو په دې کې یو سړی نو مړ شوی او هلاکو خان چې سمرقند فتح کولو په 40 دن کې 20 لاک مسلمانان اعلان کړي. بغداد چې هلاکو خان کافر حکمرانو، بغداد چې فتح کولم پکې 20 لاک مسلمانان اعلان کړو. 40 دن بعد چې د امن اعلان وکړو نو په کومو ډیرانونو کې د پولونو د لاندې پنالو کې چې کوم خلک پټ شو په هغې کې 6 لکه کسان د تعفن د وجې بیا وفات شوي دي.